زیات چې د بربر د قبیلې نه دی بیا ټیپو سلطان چې د میسور د علاقې نه دی تا ته تاریخ یاد دی د سلطان صلاح الدین بچې ټول سبق دی یاد دی د بغداد او فلسطین بچې فرانس کې بونا پاټ او امریکا کې لنکن پیژنې هټلر او موزه تنګ او لینن پیژنې تا ته د ترکی د ارطغرل قصه هم یاد ده تا ته د منډیلا کلي کور کوڅه هم یاد ده ټیک د زمانم خو ته د واړه جهان پیژنې پنجاب د اقبال ټول شاعري درځي تا ته د جناسب د تحریک سبق صحیح درځي ته راجا د هیر او رنجیت سنگ ته رسېدلي سید احمد شهید او اسماعیل ته هم راغلي تا ته د دنیا د تاریخ هر مجاهد ښکلی دی خو تا چرته باچا خان زنځیرونو کې لیدلی دی ته د روپ مغل په سپکداري خو پیچډي کوي ته په پردي علم علامه شوې بدماشي کوي څه چل دی که ته جلال الدین شاه جهان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې چرته یوه شپه دې په زندان کې تېره کړې ده ورځ دې د دې خلکو په خفګان کې تېره کړې ده ته چرته په دار او په زنځیر کې ګډېدلې ته چرته لوټ شوي پښتونخوا راپړسولې ته چرته په زوړ غوندې څادر کې ګرځېدلې بل ته چې رڼا کوي ته داسې سوځېدلې ته په تشو لاسو په سنګر کې جنګېدلې جیل ته نه خو ته چرته د جیل چکر ته تلې ته د پښتنو د اسویلو ترجمان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې تکرا پزان شوی تا ته جون سدي سحر سدي تا ته د سپوږمۍ په اوږو بره مستقر سدي بازه د پنجاب په تور شاهین یې یرولې ته خو نر زمري ګیدړ څنګه تختولی جګشه سر دې لګي د اسمان سره راپورته شه دا ځلې خو داسې د ایمان سره راپورته شه جوش چې د سرو وینو هر دیوال د صبر اوښلوي شور شي باچا خان جلال آباد کې قبر اوښلوي او ته خو منظر یې ته به هر یو میدان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې خو ته باچا خان پیژنې زیات چې د بربر د قبیلې نه دی بیا ټیپو سلطان چې د میسور د علاقې نه دی تا ته تاریخ یاد دی د سلطان صلاح الدین بچې
ټول سبق دی یاد د بغداد او فلسطین بچي فرانس کې بونا پاټ او امریکا کې لنکن پیجنې هټلر او موزه تنګ او لینن پیجنې تا ته د ترکی د ارطغرل قصه هم یاد ده تا ته د منډیلا کلي کور کوڅه هم یاد ده ټیک د زمانم خو ته د واړه جهان پیجنې خدای خدمتگار ارگنایزیشن لزیره شرکی د اړخه نن په یونیورسيټي روډ باندې 400 اوس مخامخ د باچا خان دسترخوان په حواله سره یو پروګرام وو. موږ په دې پروګرام کې زموږ صوبایي سالار نور محمد ته ارکلی وایو. نور محمد صاحب تاسو په دې محفل کې شرکت وکړو او ملګري مو ولیدو، څه تاثرات مې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لاول خو نور الله صاحب ستاسو د ټول ټیم د دې ضلعې د صدر بهین جان صاحب او جنرال سیکرټري او د ضلعې د ټولې کابینې ډېره شکریا ادا کوم چې دومره خوندور پروګرام یې وکړو او موږ ته یې دعوت راکړو، موږ رالو. نو ستاسو یو جهان مننه او شکریا ادا کوم چې خپل پروګرام یې وکړو. دا د باچا خان بابا د هغه نظریې د تسلسل یو کیسه ده چې روانه ده. د دې نه مخکې هم دلته کې پروګرامونه شوي دي او د دې نه مخکې په ویسټ کې هم پروګرام وشو، په ایسټ کې هم شوی دی او ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام و. تاسو ته، ستاسو ټول ټیم ته، ستاسو ضلعې ته، ستاسو ضلعې صدر ته ټولو ته مبارکي در کوم او هیله لرم چې انشاءالله دغه شان د باچا خان بابا د خدمتګارۍ دا سلسله به جاري او ساري روانه وي. باچا خان بابا وایي چې خدای تعالی ته د خدمت ضرورت نشته، د خدای تعالی د مخلوق خدمت د خدای تعالی خدمت دی. نو دا هغه سلسله ده چې په دې روژه کې د دې خلکو خدمت کول دا د خدای تعالی خدمت دی. نو زما تمه دا هیله ده چې انشاءالله دا ستاسو پروګرام به جاري ډېر ښکلی پروګرام وشو. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي در کوم. ډېر مهرباني. یو جان مننه. باچا خان مرکز انچارج جناب ذاکر حنیف صاحب زموږ په دې محفل کې شریک وو او زموږ محفل ته رنګ ورکړی دی. کور ودانۍ وایو ذاکر حنیف صاحب ستاسو څه تاثرات دي؟ ټول نه مخکې خو نور الله بھائی ستاسو او ستاسو د ضلعې د صدر سره د کابینې او د دیوان د صدر بهین صاحب ډېره شکریا. تاسو نن باچا خان دسترخوان سلسله کراچۍ کې جمعي وساتله او نن یو دا پروګرام کړی و. په دې کې ګڼ شمېر باندې په روډ باندې عام خلکو په دې کې جماعت کې حصه واخیسته او په کار چې دا خدمت خلک دا کار هم کار سره جاري ساتو خپل وسایلو او د مطابق. نو دا یو ستاینې کار دی او په دې باندې بطور خدایي خدمتګار د ډسټرکټ الله صاحب تاسو ته خاص طور باندې مبارکي. دا پروګرام تاسو ارینج کړو. یو جان مننه. زموږ صوبایي نایب صدر جناب ارشد سهیل صاحب د محفل ته رنګ ورکړی دی. کور ودانۍ وایي ارشد سهیل صاحب ستاسو څه تاثرات؟ نور الله صاحب مننه. عزتمن شي ستاسو د ټولې ضلعې او دا یو ښه پروګرام و او په کار ده چې دا پروګرامونه چې په هرې ضلع کې په هر یوسي کې دغه شان کېږي او څنګه چې لکه صوبایي خدای خدمتګار نور محمد صاحب، اتر عباس صاحب او تر دې ضلعې خدای خدمتګار او ستاسو سره ستا ټیم ستا ملګري دغه شان په کار هم دا چې کم سیکرټریټ چې شاه صاحب جوړ کړي دا 13 سیکرټریټ هغه دغه شان بالېده په کار دي چې هغه به حال نه نو هغې صرف د جوړولو څه پیدا نشته. بالېدو طریقه کار هم دغه دی. څنګه چې نن تاسو پروګرام وکړو ستاسو ضلعو کو په کار داري نورو ضلعو کې دغه شانتې واډونو ته کوشي دا پروګرامونه او دا نور سیکرټریټ هم خپل کار شروع کړي. انشاءالله پارټي به فعال وي او زه یو پیرې بیا ستاسو ملګرو له ستاسو ضلعې له ټولو ډېره مبارکباد ورکوم. تاسو یو ښه پروګرام دلته ارینج کړو، موږ راوغوښتو. ډېره مننه، ډېره مننه. والسلام. یو جان مننه. زموږ سره صوبایي سیکرټري اطلاعات جناب رحمان بابر صاحب په دې محفل کې شرکت کړی و. رحمان بابر صاحب ستاسو د راتګ یو جان مننه. څه تاثرات مې دي زموږ د پروګرام په حواله سره؟ ټول اول خو زه د ضلعې خدای خدمتګار تنظیم او ټول ضلعي تنظیم قایم جان مشر او ټولو ته خراج تحسین او مبارکباد وایم. لکه څنګه چې فخر افغان باچا خان بابا د سیاست یو ویژن و او ورسره یو د ویژن یو آیکن و. که د ده په بیل بیل اړخونو باندې موږ خبرې کوو خو البته نن به موږ صرف د ده په دې اړخ باندې خبره وکړو د انسانیت په بیس باندې. فخر افغان باچا خان بابا د انسانیت دپاره چې کوم کارونه کړي وو، کوم تحریک آغاز یې کړی یا د کوم بنیاد یې وو، نن د هغه تحریک د بنیاد چې د یې د هغه تسلسل دی چې نن د کراچۍ په دې ستر ښار کې د خدایي خدمتګار ضلع شرقي له اړخه څخه دلته د ابتار پارټۍ په نامه باندې و دې ښار د دې مظلومو قومونو ورسره داسې غریب
پرور خلک د هغو دپاره چې د کمې افطار پارټۍ پروګرام کړی و دا د ستاینې وړ دی. د دې پروګرام له اړخه د باچا خان بابا د فکر په توسط باندې موږ و دې ښار ته او د خدایي خدمتګار طریق و دې ښار ته د امن یو پیغام ورکړی، د ورورولۍ پیغام یې ورکړی، د یو عملي اقدام پیغام یې ورکړی او د دې افطار له لارې څخه موږ ټول کراچۍ ښار ته دا وایو د فخر افغان باچا خان بابا تر سوچ لاندې پکار دی موږ په دې ښار کې د امن او د ترقۍ او د یووالۍ دپاره کار وکړو او عوامي نېشنل پارټۍ به انشاءالله همیش د دې ښار د ترقۍ دپاره خپل کار چې دی دا جاري ساتي. مهرباني. زمونږ ضلعي جنرال سیکرټري جناب واسع ترین صاحب ستاسو په دې هکله څه تاثرات دي؟ ډېره مننه نور الله بھائی. دا نن چې کوم پروګرام وسو د دې دغه چې دی سیرا چې دغه تاله ځي خصوصا تا په دې کې ډېره منډه ترډه کړې او تاسو سره ډیپټي سالار چې کوم ولاړ دی شادم خان دادا صاحب او د ټولو یسیانو چې کوم خدای خدمتګار ممبران دي هغه ډېر مطلب تاسو ډېر ښه کردار ادا کوي او زموږ د ضلع صدر هم تاسو سره په دې کې مطلب مرسته وکړه، ضلع هم د سره مرسته وکړه، ډېر دغه یې وکړي او د سره دا کوم مشران چې راغلي دي د خدای خدمتګار او د پارټۍ چې کوم مشران راغلي د دې زه هرکلی وایم او دا چې دی دا تسلسل پکار دی چې په ټولو ضلعو کې وشي او زموږ دا اراده ده انشاءالله چې را روان چې کله بیا روژه راځي انشاءالله چې دا موږ دغه بجای د یو ځل بجای پکار چې بار هفته کې وکړو دا پروګرام. مهرباني. زه دا ټایم د خپل د بنک صدر جناب فهیم جان صاحب د تعارف محتاج نه دی. زمونږ په دې ضلع کې روح اچولو والا، زمونږ په خدای خدمتګار ملګرو کې روح اچولو والا، زمونږ د پروګرام ته ټوټل رنګ ورکولو والا، زه د دې ټول نگرانی کولو والا، زه دته د مبارکي ورکوم، د مهنت او د ټیم مبارکي ورکوم او دې کې زمونږ هیڅ کردار نشته. دا ټول کردار چې دی زمونږ د بنک صدر جناب فهیم جان صاحب دی. فهیم جان صاحب تاله میلمانه هم راغلي دي، تا نن یو ډېر ښایسته پروګرام وکړو، څه تاثرات مې دي څومره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خدای خدمتګار سالار نور الله بھائی شاهزیب زمونږ کشر د ساين زوی تاسو دواړه او تاسو سره زمونږ د خدای خدمتګار چې د دې ټیم چې دا څومره د ضلع مرګري دي د ټولو مشیانو زه د هغې شکر ګزار یم. د خپلې ضلع دا چې کوم مرګري څومره رالل د دې ټولو شکر ګزار یم. ورسره زمونږ صوبایي سالار صاحب هغه راغلی دی، د الیکشن کمیشن چیرمین ذاکر حنیف صاحب، زمونږ سیکرټري صاحب، زمونږ صدر صاحب، زمونږ د بلې ضلع د خدای خدمتګار سالار هغې تشریف راوړی دی، حیدرآباد بھائی دا ټول میلمانه راغلي دي ته موږ هرکلی وایو او دوی زمونږ په دې پروګرام کې نور رنګ واچو، نور یې ښکلې کړه او موږ هر کال په شان هغه خپل تسلسل جاری وساته او دې کال هم چې کوم دی موږ هم هغه شان چې کوم دی د خپل پروګرام وکړو او هغې کې دا ټول ملګري راغلي وو په دې کې چې چا خواري کړې ده، چا پکې منډې ترړې والي، چا پکې خدمت کړی دی. خدای تعالی دې هغه ټولو له اجر ورکړي. زه د میلمنو شکر ګزار یم چې دا میلمانه رالل او دوی د پروګرام نه نور ښایسته والی ورکړه. زه د دې ځای د میزبان چې زمونږ کومه یوسي ده د هغې د صدر سیکرټري د هغې ملګرو شکر ګزار یم، د عمر قیوم بھائی د ده د ټیم شکر ګزار یم چې دوی دا د دې واډ ملګري او دې واډ کې دوی ورسره هم تاسو سره کار وکړو او دا پروګرام یې ډېر ښکلې طریقې سره تاسو سره جوړ کړه. په هغې کې مختلف خلک د روډونو نه دا یو ځای نه بل ځای نه رالل او موږ سره دا ملګري زموږ د پارټۍ د عہدیدار ټیم موږ سره کېناستېد او موږ هم کېناستېد او موږ ورسره دا روژه ماتې وکړو او دا یو ډېر ښه عمل دی او زه عمر قیوم بھائی ته مبارکباد ورکوم، تاسو دواړو له مبارکباد درکوم، خپل د صوبایي سالار هغه له مبارکباد ورکوم چې هغه یو داسې انسان دی چې هغه د خدای خدمتګار تنظیم راوچت کړ او دا تنظیم یې روان کړ. د هغه د هلې ځلو په نتیجه کې چې کوم دی خلکو کې جذبه پیدا شوه او دا پروګرامونه شروع شو. نو زه دې له مبارکباد ورکوم، ټولې پارټۍ له ټولو ملګرو له مبارکباد ورکوم. یو جان مننه. موږ د ضلع ملیر صدر جناب نذیر صاحب او د هغه سره عمر دی راغلي دي، هغوی هم ډېره شکریه ادا کړو او خصوصا که زه نن د دې واډ د صدر شکریه ادا نه کړم چې د موږ سره یوازې دی نه بل بچي ورونه
او ملګري ټول موږ سره په ذاتي تور باندې د سار نه انګیج وو. صدر صاحب ډېره مبارکي درته وایي ستاسو پروګرام نن بھرپور طریقې باندې کامیاب و. څه خیالات مو دي؟ ډېره مننه نورالله بھائی. زه په حیثیت میزبان موږ خپلو ملګري ټول انګیج کړو چې دا د یو دروند دسترخوان پروګرام دی او چې څومره ملګري څومره رانه کېږي د خپل وجود نه پسې زیات ستونزې به کوو، ستړي به کوو، ځان به ستړی کوو، روژه ده، ګرمي ده، که هر صورتحال دی. او ستاسو او خصوصا زموږ د ضلع صدر چې د کله نه د دې دغه پروګرام اناونسمنټ شوی دی نه په خپله وده شوی آرام یې کړی او نه یې مونږ پرېښودي. او ستاسو ډېره مننه، شکریه چې زموږ په یو وینا باندې تاسو میزباني مونږ له راکړه او د راغلي ټولو میلمنو کو د هر طرف نه راغلي میلمانه دي ټول ملګري هغو ټولو زیاته شکریه مهرباني چې دلته راغلو زموږ پروګرام یې ښکلی کو. او زه د خپلو ملګرو خصوصا د دې وړو دا کم چې دلته په دې پروګرام کې خپل ځان ستړي وکړي، ستونزې وکړي، د هغو ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو په لاک لاک شکریه ادا کوم. ډېره مننه. یو جان مننه اور ودار خو برال اتر آباد به زمونږ ملګری دی. موږ اصل مطلب دا دی چې ملګرو ته ښکاره کوو چې دا هم زمونږ د صوبې ډیپټي سالار دی. او ستاسو د راتګ یو جان مننه. ګرانو ملګرو، سالار صاحب تاسو راغلي زموږ د محفل ته تاسو رنګ ورکړی دی. تاسو ته هرکلی وایو، کور ودانۍ مو وایو، څه خیالات مو دي؟ تاسو د ټولو شکریه، خصوصا د ضلع ایسټ کې د کوم د مشاورتي کونسل کوم ممبران دي او د ضلع صدر او خصوصا د دې وارډ صدر او د سیکرټري او د پورو کابینې موږ شکریه ادا کوو په دونه ښه شارټ کټ په دغه کې چې دونه ښه پروګرام یې وکړو. ټول ملګري ورته راوغلل، ټولو شکریه، یو جهان مننه. ډېره مننه، ډېره مهرباني. یاره واسې کور دی